تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او یو خبر ډیر کم راځي خبر مخه تراغه چې خیبر پختونخوا ریونیو اتھارټي په تاریخ کې پہلا ځل په یو میاش کې د 2 ارب روپو نه زیات ټیکس اوی راغونډ کړی دی کومګه پیسې خبرو کوم څومره دی دا د 2 ارب 3 کروڑ 13 लाख 63,768 रुपए खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी रागुंड को चे देना अवल दुमरा टैक्स په یو میاش کې کله هم نه دی راغونډ شوی دا ټیکس چې کوم راغونډ شوی دا په اکتوبر په میاش کې راغونډ شوی دی نن نوې میاش شروع شو 13 میاش 13 شو او کوم دا دغه کال پهلا سلورو میاشتو خبرو کو د جولای اگست ستمبر او اکتوبر نو دا ریونیو یکدم 2 ارب روپو ته نه دی راغلی دا رو زیات شوی دی او چې کو جولای میاش مونږ ګورو نو هغه کې دننه دا پیسې چې کوم راغونډې شوی دی هغه 1 ارب 43 کروڑ کم چې دینه 13 جولای کې 1 ارب 21 کروڑو مطلب پای کې 22 کروڑ روپے زیاتې راغونډې شوی دی بیا اگست په میاش کې 1 ارب 64 کروڑ لکه یو میاش کې دننه هغه تقریبا صدا 21 ارب روپو جمپ وکم د جولای نه اگست کې कम چې د 13 اگست نه تقریبا 26 کروڑ روپے زیات ہو بیا ستمبر میں اشرا اور 1 ارب 90 کروڑ روپے کم چې تقریبا 26 کروڑ روپے په یو میاش کې زیات راغونډې شوې او دا د ستمبر کم فګر دی دا 13 ستمبر نه 41 کروڑ روپے زیات دي او چې کله بیا اکتوبر پورا شو نو 1 ارب 90 کروڑ په ځای باندې د میاش کې 13 میاش کې 2 ارب 3 کروڑ روپے لگا 13 کروڑ روپے زیات راغونډې شوې او دا 2 ارب 3 کروڑ روپے د 13 کال اکتوبر نا 1 ارب 61 کروڑ 13 کال اکتوبر کې داغه نا 41 کروڑ روپے زیات راغونډې شوې دا ټیکس ډیر ول راغونډ شو په دې خبره کو آیا ټیکس زیات لګیدل دي او که سیستم بدل شو سم میکانیزم بدل شو دغه د خیبر پختونخوا حکومت حکمت عملی وا په دې خبره کو دی وخت کې مونږ سره فضل امین صاحب موجود دی کم چې ایډیشنل کلیکټر دی د خیبر پختونخوا ریونیو اتھارټي کې په هډ کوارټر کې سر شکریا تاسو موږ له ټایم راکړو او سر څنګه زما ذهن کې سوال مخه تراغه چې دا دومره ډېرې پیسې راغونډې شوې دا ټیکس په موږ سیوا شو او که سیستم کې دنه څه خامیانه وي اتل لري شوې السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مهرباني چې تاسو خیبر پختونخوا ریونیو اتھارټي ته موقع ورکړی چې خپل پرفارمنس د خپل ویور سره مخامخ کړي نمبر 1 خبره خدا ده چې موږ بيخي ټیکس نه دي زیات کړي بلکې دا دریم کال دی چې موږ هر کال ټیکس ریټ کمو زموږ د ریټ هم څه چې 1% ته دا کوم څه چې 2% ته سټانډرډ ریټ زموږ 15% ته او بل خبره ده چې موږ هر کله ټیکس را کمو موږ سٹارټ اف د ایئر باندې را کمو یعنی زموږ ټیکس سیستم چې دا په 1 جولای باندې موږ مخامخ عوام ته کې دي دا به د دې کال زموږ ټیکس سیستم موږ مینی بجټ حق نه یو او نه موږ ته مینی بجټ راوستي دي زموږ د ټول په 1 جولای باندې ټول دنیا ته مخامخ شي او دویمه خبره چې تاسو په واقعي دا د خیبر پختونخوا ریونیو اتھارټي پرفارمنس او داغه افورټس دي او د پولیټیکل لیډرشپ بیکینګ دی دا وی سپورټ دي چې د دومره د اتھارټي دومره ښه پرفارمنس وکړي لګیا دي دې کې د ټیکس ریټ سیوا کولو هیڅ قسمت سوال نه پیدا کیږي سر ټیکس ریټ نه سیوا کیږي مطلب بیا ټیکس نیټ سیوا شو په دې خبره کو چې څه اندازن موږ ته فرق کاری پته درو کالو کې اول با سمره خلکو ټیکس ورکاو او اوس سمره خلک په دا ټیکس نیټ کې راغلي دي جی بالکل دا نن دوا کاله پیلا ټول چې زموږ ټیکس پیر چې سدي هغه 7000 اونلی دا مونږه راورسول یو لزر ته لاست ایئر او دیس ایئر دا مونږه 17000 تر رسولي یعنی تاسو خبره ټیک ته چې مونږ په موجوده ټیکس پیر باندې بوج نه چاو بلکې مونږه ټیکس بیس پلاو چې دا ډیر خلک لګ ټیکس ورکه یا پیسې ډیر جوړيږي خو چې یو ټیکس پیر په څه ولګي او داغه باندې بار ټیکسونه لګوي داغه ملا ماته شي زمونږه پالیسی هم دا چې دا ټیکس نیټ یا بیس څه تویا دومره پلاو کو چې د هر څوک خپل کنټریبیوشن پکې کوي او چا باندې بوج نه د دې ریزن بالکل هم دا غدي چې مونږ خپل پروسیسز اخلي دي مونږ ویجیلنت یو خپل ټیکس پیر باندې فیسیلیټیشن هم کو
دا غي ایجوکیشن هم کو چې چاته څه پرابلم وي الر کو دې څه د هرډل نه راځي ځکه موږ ته پیمنټ دومره خپل او په تدریج دا څه واقعي لګیا دی. صحیح سر خیبر پختونخوا ریونیو اتھارټي ټولونه غټ زمونږه د انکم د پاره اتھارټي دا مونږ په دې باندې کدا حکومت خپل وسایل وي نو په دې باندې زیات مونږه انحصار کوو. باقي اسه وفاق ناراضي ټارګټ دغه کال څومره خوده شوی دی کې پی آر ای د پاره؟ جی اول خو د ټارګټ فګر واوره جی چې دا 27 ارب دی. نن 2 کال پهلا مونږه 10 ارب روپے کړي وي خو د گذشته کال کې دی چې دا 2020-21 ستویل شي دی باندې مونږ 21 ارب وکړي یعنی مونږ 100% 2 کالونو په مقابله کې اچیومنت وکړو. بیا زمونږ فاینانس منسٹر ته مونږ ته دې کال د پر ټارګټ ته 27 ارب روپے دی. یعنی مونږ با اگین 6 ارب روپے د بل کال مونږ څه کړی دي دا څه کلیکشن کړی دي دا غنه بچي ارب روپے سیوا کلیکټ کوو. دا زمونږ ټارګټ ته سردار ته وای چې څنګه ذکر وکړ تاسو نت ټیکس نت سیوا کوي لګي ټیکس بیس سیوا کیږي خو سم ډیر زیات د سه غټ فوډ چینز دی غټ انډستری دا چې هغه اوسم تاسو په چین کې نه دراغله یا اغوی مونږ نه بلکس نه ټیکس اخلي خو تاسو لا ټیکس نه درکې څه طریقې کار دی چې دغه صرف کو یونیورسيټي روډ مونږ وګورو دغه نمک منډه وګورو دغه صدر وګورو یا مونږه ابتاباد طرف ته زو مونږه سواد طرف ته زو الته چې کوم دا ټول ټیکس روان دي سیستم روان دي معاشره ګرمي دا هغه خلک بسنګ دې کا دنه کوي او آیا صدا آی ټي هیلپ مخله؟ جی بالکل د دې د هاسپټیلیټي سېکټر کې دی د اپټکس خو ډېر زیات یعنی په سترګو دا ډېر راځي چې د خلکو خیال شاید دا دی چې دا ټول ټیکس مونږ د هاسپټیلیټي یا ریسټورانټ او د هوټل انډستری نه مونږ غالو خو زه درته دا عرض کوم چې په دې 21 ارب روپے کې لاست ایئر مونږ کوم کلیکشن کړی دی په دې کې هارډلی د دې 44 یا 50 کروڑ روپے کنټریبیوشن وو د ټول هاسپټیلیټي سېکټر اوجه دا چې مونږ ریټ انتهایی کم یې ده نور سروسز باندې 15% ته خو پر ریسټورانټ باندې مونږه ریټ 5% ته لہذا د انتهایی 1/3 مونږه یې ده او دا غي د وجنه مونږ ته د ټیکس کم راځي ټیکس چې ریپورټ ستا چې ټیکس به صحیح مونږ ته نه جمع کیږي خو بای ان لارج مونږ په دې ریسټورانټ باندې مونږ آی پی یو هیلپ اخته دي هغه ته مونږ ریمز وایي چې کمپیوټرایز انوایس جنریټ کیږي او عوام هغه انوایس کته شي چې دا زما د ریونیو زما د ټیکس خیبر پختونخوا ګورنمنت ته جمع شو کنه لہذا د تاسو د پروګرام په توسط سره زما عوامو ته دا ریکوست دی چې دې دا کله روټي وپري الته دې د ټیکس انوایس ډیمانډ وکي او هغه ته وایي چې ماته کمپیوټرایز انوایس راکړه یو ځل چې کمپیوټرایز انوایس ورک اب یا ریسټورانټ او هوټل اونر دا پټوي نشي ځکه چې پاغه باندې بارکوډ لګي دی په انوایس باندې او ته تاسو زموږ په ویب سټ باندې اپ ریل ټایم ویریفای کوي چې زما د ټیکس ګورنمنت یا خزانه ته لاړ او کنه لاړ لہذا دې دا پروګرام مونږه پر دې دا پرم ډیر ښه تاسو مونږه انوایټ کړو مونږ به عوامو ته ریکوست کوو چې تاسو د ریسټورانټ روټي وخورئ دا کې چا بل په ځای باندې هغه ته به دا ریکوست کوئ چې ماته جی کمپیوټرایز بل راځي. صحیح سره خرانه سوال تاسو څنګه ذکر وکړه چې دا کوم مونږ ته ریسټورانټ ښکاری هوټل ښکاری دا ډیر کم ټیکس تاسو ته انکم کی راځي نو بیا دا زیاتره چنک د کم نه راځي ک 50 کروڑ دی ور کړی دي نو 20.5 ارب روپے دا کم نه راغلي دي. جی بالکل دا ډیر ښه سوال دی دا کتا سو خیالي د ټیلیکام چې دی زموږ ته خبرې کوو سم په دې بلکې ټیلیکام کو مدد سره انټرنیټ او ټیلیکام دې باندې جی مونږ ته ډېر زیات کنټریبیوشن زموږ ته راځي دا 8 کروڑ 8 ارب روپے مونږ ته صرف د ټیلیکام نه راغلي دا هغه سره الایډ انډستری یعنی یو ټیلیکام اپریټر خو نه دی هغه سره په سونو په زرګونو خلک کار کوي فرانچایزي څوک ټاور وته کوي څوک کمپیوټر وته سافټویر جوړي څوک نور سرویس کنسټرکشن وته کوي مونږ ته د دې سېکټر نه میجر راځي. دویم نمبر باندې زمونږ آیلینډ ګیس پتا سو پام وی چې په دې کرک سایډ باندې د آیلینډ ګیس ماشاءالله ډېر ښه ذخایر دي هغه نو موږ کوم سرویسز مت کې دي په دویم نمبر باندې موږ ته د آیلینډ ګیس ناراضي کنسټرکشن نه زموږ ته 3 ارب روپے راځي تقریبا ان ایوریج او دا سي د بانک او انشورنس کمپنیز دا موږ ته راځي
لہذا زمونږ توجه په هر غټ او په وړوکي سرویس سېکټر باندې دی. ولکه ما تاسو ته راځو چې د ریسټورانټ کوم ته ټیکس کم راځي دا غي دي زندادي چې مونږ انتهایی ریټ کم ساتلې دي. مونږ وایو چې خلک د بهر خوراک دا مونږ انکریج کو اسیم زمونږ د ګورنمنت هم دا ویژن دی چې دا کی پی چې دا ټورست ایریا چې جوړ شي. هغه چې هوټل او ریسټورانټ باندې ته ټیکس کم نه کم ولګوي الله به خلک ته اټریکټ کوي چې کی پی ته وزټ وکړي او د هاسپټیلیټي سېکټر کې دا ډیولپ. فضل صاحب موږ سره ټایم لګ کم دی یو پریسایز غونډه اثر پکار دی 27 ارب په 12 میاشتو کې مطلب هر میاش بعد 2 ارب نه زیات ټیکس را غونډوي 13 میاشتو کې خو 2 ارب نه کم خو دا پلانې میاش وا چې 2 ارب نه برو سګنه را روان چې کم 8 میاشتې دي دا ټارګټ به میټ شي 2 ارب هر میاش. جی دا که تاسو ټرند وګورئ د پاکستان او د فاینانشل ایئر ولینې شپږ میاشتې همیشه د پرسلوي ای پی آر ټارګټ وګورئ باقي صوبې وګورئ او د لاست 6 منث چې د جنوري نه جون پورې دې کې 65% کلیکشن کیږي او په دې پلانې کې 35 to 40%. لہذا یو خو په دې کنوینسیم او زموږ مومنټم ګورئ دي چې د 14 او 16 او 19 1 ارب 90 کروڑ او اوس 2 ارب روپے کنه چې تاسو مومنټم تم زما چې کومه خبره ده سپورټ کوي چې مومنټم اوس راغی او ان شاء الله زموږ به دا ټارګټ 2 بلین مینټین وي. دویمه خبره ده یو ساده الفاظ کوی وایم چې د فدرل بورډ اف ریونیو سره یو زمونږه موجوده هغه کې موږ یو بل ته ایڈجسټمنټ ورکو چې چا خواته زیات ټیکس تللی کم ولا تو ورکي او زمونږ د اختیار سره more than 3 billion rupees the day call claim day and this year we expect 3 billion from FDR. لہذا زه خو ډېر زیات اپټیمسټک یم او ډېر پر امید یم چې زه به 27 ورسم ان شاء الله او یا به اعتراف کوم ان شاء الله. ان شاء الله ډېر شکریا فضل امین صاحب ایډیشنل کلیکټر خیبر پختونخوا ریونیو اتھارټي تاسو موږ له ټایم راکو او ذکر وکړو دا بنیادی مطالبه هم وي د هر چا چې ټیکس ورکوم خو ما باندې دومره بوج ما چوي چې بیا زما ملا هغه بوج نشي وټول او دا وی ذکر مو کو چې مونږه ټیکس زیاتو نه ټیکس نیټ یا ټیکس بیس مونږه سیوا ک او 7000 نه نن درې کاله اول 2000 خلکو ټیکس ورکاو کې پی آر تا او د وخت کې دا وی دا وینا دا چې اورا خلکا مونږ لا ټیکس راکې لګیا دي مطلب چې 2000 نه لزرا خلک نور پاګه کې اډ شو تمام لرو چې دغه ټیکس چې کم خلک ورکي دا بیا خرج کیږي هم په صحیح ځای باندې پروګرام وخت ختم دی اجازه راکې دا الله پام.